علیکم عزتمنو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. د زینب سره جنسي زیاتي کوونکې مور ډېرې سپینې خبرې وکړلې. د زینب د قتل نه بعد هغه ملزم بیا په خپل کور کې څه وکړل. د ملزم مور ټول حقیقت ښکاره کړ او بیا څنګه پولیسو ونیولو. د ټولو معلوماتو د ځان د خبرولو دپاره دا ویډیو د سره خامخا تر اخره پورې وګورئ چې د قاتل د مور خبرونه هم خبر شئ. د زینب کورنۍ په دې باره کې څه وایي، د هغوی د طرف نه هم خبر شئ. د زینب د واقعې نه به تاسو ټول خبر وئ چې څنګه ظلم ورسره شوی دی، ځکه چې د هغې په باره کې موږ مخکې هم ویډیوګانې کړې وې. اوس چې د هغه مور سره تازه انټرویو شوې ده، مور یې وایي چې زما زوی لیونی و، هغه کله هم داسې کار نشي کولی. دا کار خو یې کړی وي، خو دا کار پې بل چا کړی دی. احمد مور وایي چې په کومه شپه باندې پسې په کومه شپه باندې پولیس راغلی، تر دغې نه مخکې دا په هېڅ پرشر کې نه و او هېڅکله ماته یې په کور کې داسې څه خبره نه وه کړې. ما همداسې یو غلط کار کړی دی، یا مې ماشومه وژلې ده. هغه وایي چې زوی سره مې ټچ موبایل هم و، خو هغه لیونی و. هغه ته به چا د واده وویل نو ویل به چې زه واده نه کوم. هغه کس بیا څنګه داسې کار کولی شي؟ احمد مور وایي چې زما زوی د ماشومانو سره ډېره مینه کوله او کله چې به یې ماشومان ولیدل نو ځان سره به یې دوکان ته بوتلل. یې ګولۍ او ټاپیانې به یې ورته اخیستل او چپسونه او دال ملای او شی به یې ورته اخیستلو. یعنې د خپل د جب نه به یې 40-50 روپۍ خرچه کړې. د بل طرفه د زینب کورنۍ وایي چې دغه ټیم کې د لال احمد سره د مردانه طاقت دوايانې موجود وي. د سره په موبایل کې دغه ټیم کې 170 غلط فلمونه نیولې شوي وو. دغه فلمونه به د ده په موبایل کې وو. دغه فلمونه به یې خامخا کتل او بیا یې دغه شانتې کارونه شروع کړل. زینب کورنۍ وایي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او ملزم دې د چارسدې په چوک کې پانسي شي، موږ خلکو ترنه عبرت واخلي. زینب او د لال احمد د کلي خلکو هم وایي چې د چا نه چې د پوسو کې لال احمد نه د هېچا څه تکلیف نه دی رسېدلی. دلته کې ډېر ښه وخت تېر کړی دی، کله خو یې داسې څه غلط کار نه دی کړی، نه ترنه څوک ازار شوي دي، ولې به همدغه شانتې غلط کارونه کوي. بل طرف ته وګورئ، لال احمد سره کومې دوایانې او کوم فلمونه چې نیولې شوي دي او شک مو ورک شوي او وایي چې دا کار به همدغه کس کړی وي. دوی ټول وایي چې موږ په دې زینب باندې ډېر زیات خفه یو او زینب لکه زموږ د خپل اولاد په شانتې ده. ملزم ته دې سخته سزا ورکړل شي. ته پکار دی چې د اصلي ملزم کې تېروتنه ونه کړي. هغه اصلي ملزم وي نو ډېره سخته سزا دې ورکړي چې سبا بل کس همدغه شانتې غلط کار نه کوي. هغه اصلي ملزم نه وي نو بیا دې د اصلي ملزم دپاره د لټولو کوشش وشي. تر اوسه پورې څه حقیقت نه دی ښکاره شوی چې دا کار لال احمد کړی دی او که نه. ډېره مننه کوم چې د ویډیو ما څه تر اخره پورې وکتله. د نورو تازه خبرونو دپاره زموږ په همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.